بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم خبر کدی لره اے حضور عن ضيف ابراهيم د ملمنو د ابراهيم عليه السلام نا اذ دخلوا عليه کلش اغیرا للابراهيم عليه السلام تا فقالوا سلاما او سلامي پیوکو قال اویل وت ابراهيم عليه السلام انا منكم وجلون بشک زماستا سنا ير مخصوصيږي قالوا اغي وتوي لا توجل يريغما انا نبشرك بعلام عليم مونږه خوش خبری درګو تا ته په هلک سره چې پو یوهمي قال اویل وت ابراهيم عليه السلام ابشرتموني ابشرتموني تاسو مالا زیر را کوي علا پداسې وخت کې ان مسنی الکبرو چې ما ته رسېدلی ډېر زوړوالی فبما تبشرون نو دا به په څه حالت کې زیري قالوا هغوی ورته وویل بشرناک بالحق موږ چې کوم زیرې درکوو هغه رښتیا دي فلا تکن من القانتین ته مه کېږه د ناامیدونه قال اویل ورته ابراهیم علیه السلام ومن یقنط من رحمت ربه داسې خبره نه ده څوک چې ناامیده شه د الله د رحمت نه الا الضالون خو بېلارې به قال وویل ورته ابراهیم علیه السلام فما حسبکم ایها المرسلون نور مسمیشن دی ای لیږلي شونکو قالوا ای ورته ووی انا ارسلنا الى قوم مجرمین مونږ رالیږلي شوي یو په طرف د قوم د مجرمانو الا آل لوط علاوه د خاندان د لوط علیه السلام نه انا لمنجوهم اجمعین ای به ټول بچ کوو الا امرأته قدرنا خو بیبي د هغه به رستو کېږي انها لمن الغابرین هغه قوم سره شاملیدونکي ده فلما جاء آل لوط المرسلون هر کله چې راغلو لوط علیه السلام ته دا لیږلي شوي قال هغه ورته وی انکم قوم منکرون تاسو خو ناشنا غونته خلک یې قالوا ای ورته وی بل جئناک بما كانوا فيه یمترون بلکې موږ راغلي یو په هغه عذاب سره چې ستا د قوم پکې شک دی وآتیناک بالحق ته راغلي وي دي ته په حق سره وانا لصادقون بېشکه موږ ستا تصدیق کوو فاسر باهلک بقطع من الليل پس وباس خپل اهل لرا په یو حصه د شپه کې واتبع ادبارهم رستو ورپسې ځه ولا یلتفت منکم احد پتاسو کې دی رستو نه ګوري یو کس هم وامضوا حیث تؤمرون او هغه طریقه اختیار کې چې تاسو ته ویل کېږي وقضینا الیه ذلک الامر بشکر دی د پاره فیصله شوی را د دې حکم چې ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین چې بشک بیخ به وزي بربادیږي به دا قوم په وخت د سبا کې الله باغوی پیغمبر علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د واقعي د ذکر کولو په دې ځای کې دراتلو یو خاص مقصد او هغه مقصد په هغې کې معاشرتي هدایت دین اسلام یو دوره ښکلی دین دی چې دی د انسان تربیت په یو داسې انداز کې کوي چې هغه انداز هغه د بل قوم دپاره نه هغه چې کوم دی نو صرف د دین اسلام او بیا د امت محمدي دپاره دی چې په دې کې الله پاک دته د معاشرتي نظام هر یو څیزه هر یو رکن او هر یو اصول ښیي یعنی کفار او مشرکانو به په دې پورې خندل چې ګوره تاسو ته خپل پیغمبر د اودس د اچولو چلم ښیي صحابه به ورته وي صرف د اودس د اچولو نه موږ ته د وړو بولو د کولو چلم ښیي چې څه طریقه باندې به کوې پیغمبر علیهم السلام به صحابو ته وی کله چې تاسو یو ځای کې کینې ایکتا او هغه ځای داسې وي چې هغه پوس نی نه هغه اول نه ځان ته تاسو په یو چخچي باندې هغه وکنئ چې په هغې کې هغه کتري پرېوځي چې هغه تاد کې ستاسو په کپړو واپس نه رالیږي دا څومره یو باریکه نقطه را د دې ته چا خیالي هغوی ورته وي موږ ته دا جلب ښیي دا خو زموږ خوشقسمتي ده چې زمونږ پیغمبر یو داسې عجیبه پیغمبر دی چې هغه په خپل امت باندې دومره زیات خفه کېږي نو دا دین هغه ته چا دین هغه مخکې بوځي د ابراهیم علیهم السلام
او ابراهیم علیه السلام ته دا طریقې چا خولې وي؟ الله ورته خولې وي. اول نه ورته دا طریقه وښوله چې کله فرشتې راغلې نو الله پاک وایي چې کله ابراهیم علیهم السلام باندې هغوی داخل شو نو فقالو سلاما، هغوی سلام وکړو. موږ ته اول نه دا طریقه وښوله. د پیغمبر علیهم السلام حدیث مبارکه پکې وارد دی چې کله یو کس راشي، دوه کسه ناست دي، یو کس راشي او سلام ونه شي، دغه دوو کسو ته اجازت دی چې ده ته وایي ځه. یعنې مقصد څه دی؟ دغه دوه کسه باندې به دی سلام کوي، نو کیدای شي هغوی خپله څه سیکرټ خبره کوي، هغوی به خپله خبره بنده کړي، نو دی به ورسره کیني. دا یو معاشرتي آداب دي چې دوه کسه ناست دي، د دریم کس چې راشي دی به پرې سلام کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په تاسو کې کوم یو کس په سورلۍ هغه په پیاده، چې کوم یو کس په پیادهی هغه په ناس، او چې کوم یو کس ناست دي نه هغه په ملاس باندې سلام کوي. او هغه حدیث مبارکه ډېر مشهور دی چې کم دی نو عبدالله بن سلام صاحب د خپل ایمان راوړو په حالاتو کې بیان کړو چې ما د پیغمبر علیهم السلام نه ډومبې خبره واورېده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي افشوا السلام، سلام خور کړئ. ځکه چې په دې سلام کې دا کار دی، امام نصفي صاحب وایي تفسیري مدارک کې چې دې انسان د زړه نه لویي وباسي، دې انسان کې تواضع پیدا کوي چې دې په چا سلام وکړي نو دې ځان د هغه نه کم وګڼي. او الله پاک وایي څوک چې تواضع کوي زه یې اوچتوم، او زه هغه له علم ورکوم، او زه هغه له د هغې مرتبې په دنیا او په آخرت په دواړو کې ورکوم. نو په دې وجه ډومبې طریقې ورته وښوله چې ته یو ځای ته راځې نو ته به سلام کې. قال ویل ورته ابراهیم علیه السلام انا منکم وجلون، زمونږ ستاسو نه یره کېږي. دا هغه دویم آداب دي چې څومره مزیدار، حالانکه یو په یو خبره وه او هغې صیغه د جمع استعمال کړه، لکه څنګه چې موږ مشرانو ته وایي جي تاسو کښېنئ، جي تاسو دلته راشئ. دا د څه دپاره وایو؟ د عزت دپاره وایو. دا د ابراهیم علیه السلام هغه هدایت دي چې الله ورته ورکړي دي چې ابراهیم علیه السلام ورته وایي انا منکم وجلون، موږ ته ستاسو نه یره کېږي. ولې یره کېږي؟ ځکه چې ابراهیم علیهم السلام ورته فوراً خوراک راوړو، هغوی خوراک کو نه، چې کله خوراک نه کوو نو نمک چې څوک نه خوري د چا، نو مقصد یې څه د هغه نقصان کولی. ابراهیم علیه السلام پیژندلم نه، خوراک یې ورسره هم نه کوو، نو هغه به زه ستاسو نه یره محسوسومه. قالو هغوی ورته فوراً وویل لا توجل، یرېږه مه. په دې وجه یو سړی چې ته نه پېژنې یو ناشنا ځای ته ورشي، لاول د هغه سره خپل تعارف وکړه، په هغه باندې یره مه تېروه، هغه سره لاول د خپل تعارف وکړه چې هغه په ارام شي ستا نه خپل تپوس وکړي. انا نبشرک بغلام علیم. بله نکته په دې ځای کې ده چې ګوره الله ولې یو نه دوه خوش خبرې ورکړې. بېشکه موږ خوشخبري درکوو تا ته په یو هلک سره چې پوه وي، یعنې بچې به دې کېږي، لویېږي به او انتها ته به رسي چې پوه وي، یعنې ستا د خاندان یو قسم پوزه وي چې هغه اسماعیل علیه السلام. دا د ماشوم چې کوم دی نو مشران وایي ماشوم د شلو جرندو نه وځي. الله پاک ورته چې کوم دی نه هغه ټولې پریشانۍ ختمې کړې چې نه ماشوم هم در کوم پوه به یعنې لویېږي به بلوغت ته به رسي او د مشرۍ قابل به وي. قال ابراهیم علیه السلام ورته وایي ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون. ته ماله زیری راکې په داسې حالت کې چې رسېدلې د ما ته زوړوالی، نو د دې به څه حالت وي؟ په دې کې مې شک نشته چې دا ته اوس ماله زیری راکې نه، الله چې څه کوي نه هغه کوي، کیفیت به سي. ځکه چې د ابراهیم علیهم السلام د متفقه قول مطابق چې ډومبې ماشوم کېده نو د هغه عمر 100 سال و. د 100 سال په عمر کې الله پاک هغه له ډومبنی ماشوم ورکړو چې هغه اسماعیل علیه السلام، او د بیبي عمر یې چې کم دی نو د یو قول مطابق هغه لست یو یعنی لس کم سلو، یو قول مطابق هغه یو کم سلو. او د نارینه له خو الله دا طاقت ورکړی دی چې د په هر عمر کې ماشوم کېدی شي، خو زنانه چې د 50 نه ووړي او بیا چې د 55 نه ووړي نو هغه بیا معجزه چې د هغې ماشوم پیدا کېږي. ځکه چې د ماشوم دپاره د ډېر طاقت ضرورت دی، بیا د هغې طاقت ختم شي. نو دا دواړه معجزات الله پاک. او بیا دویم ماشوم د ابراهیم علیهم السلام هغه د 113 سال په عمر کې شوی چې اسحاق علیه السلام، او بیا د هغې نه پس د ابراهیم علیه السلام له الله پاک 9 اولاد نور ورکړي چې پای کې 6 زامنو او دا نورې لوڼه وي. 8 زامنو د ابراهیم علیه السلام او 15 لوڼه وي. نو دا د 100 سال نه پس وي. الله پاک وی پیغمبر علیه السلام ابراهیم علیه السلام وی زما په بما تبشرون دا په څه حالت کې، یعنی زه به ځوانېږم
ما باندې به هغه ځواني په دې بوډاوالي په دې حالت کې بیا راځي دا به ماله الله پاک ډارک راکوي څنګه به یې راکوي راله زه خو دې ته حیران یم قال وی ورته بشرناک بالحق موږ دله رښتونې زیری راوړی دی فلا تکن من القانتین زموږ نه تپوسونه مه کوه دغه د الله سره دي فلا تکن من القانتین نه امیده کېږه ما مایوسه کېږه ما قال ابراهیم علیه السلام ورته وی ومن یقنط من رحمت ربه څوک چې د الله د رحمت نه غافل مایوسه شو پریشانه شو الا الضالون او بلای داسې څنګه کېدی شي خو صرف زه حیرانه دی دی ما چې زما کیفیت لکه څنګه چې زکریا علیه الصلاة والسلام وایي خدای پاکه ماله نښه راکه څنګه به زما ماشوم په دې حالت کې کېږي چې زه دومره د عام د روټین او د فطرت مطابق خو دا ممکنه نه ده کبر هغه راټیټېدو ته وایي اصل کې دا کبر چې کوم دی نو دا ویلی شي هغه خاخ ته د کجورې چې هغه داسې راکوږ شوي د ماملا داسې راکاږه شوې ده نو په دې حالت کې به څنګه زما ماشوم کېږي الله پاک ورته ووایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته د خپل قوم ته ووایه چې ابراهیم علیه السلام ته فرشتو ووایي چې فلا تکن من القانتین دا د الله پاک د طرف نه انسانانو ته یو خوشخبري ده چې د الله پاک رحمت هغه سره سم نه دی په دې ابواللیث سمرقندي رحمه الله یو وړه غونته نکته دې ځای کې لیکلې ده په دې امید باندې چې جبریل علیه السلام یو ورځ د الله پاک نه سوال وکړو چې خدای پاک ستا د بندګانو کې یو بنده دی او زما شوق دی چې زه ورسره میلو شم ګوره داسې بندګان هم تیر شوي دي ښه فرشته وایي چې زه ورسره میلاویږم زه وایم چې ملاقات لی لړی لکه څنګه چې زمونږ تبلیغ حضرات وایي که نه که چېرې زمونږ دا مونځ په ټایم شو که چېرې مونږ دا مونځ په صحیح طریقه ادا کو نو دا فرشتې به مونږ سره لاسونه میلاوي دومره غټ کمال دی پکې نو وي فرشتې وي چې زه زمه میلاویږم ورسره نو الله پاک ورته وایي چې ټیک د میلاو شه ورسره خو لاول نه لوح محفوظ ته لړ شه چکر ووهه او په لیست کې نوم وګوره چې دی په کمو خلکو کې دی نو چې هغه لړو نو الله ورته لیکلي شقي یعنی دا بدبخته انسان دی جبریل علیه السلام د ملاقات ارزو کوي دا هغه د انتهایی فرشته صفت کېدو په وجه اته موږ فرشته وایو چې چا نه ګناه نه کېږي ځکه د فرشتو نه ګناه نه کېږي چې فرشتو سره د ګناه شته نه نو موږ بنده ته هم فرشته وایو او فرشته وایي زه ورسره میلاویږم چې دا دې څنګه بنده دی چې دا دومره عبادتونه کوي د عملنامې دومره ډکې راخیږي الله ورته وایي لوح محفوظ ته لړ شه اول نه هلته چکر ولګوه او دې په لیسټ کې وګوره چې دې زما کومو بندګانو کې دی چې هلته لړ اریان شو بدبخته بندګانو کې الله لیکلی دا بدبخته انسان دی هغه راغی جبریل علیه السلام راغی هغه ته وایي په مونځ ولاړو چې سلام اجار بس ورته وایي زه جبریل یم هغه ورته وایي ښه دا نه چې لکه مونږ ته چې کوم دی نو داسې یو بنده راشي چې هغه زمونږ رضان نه لغونده کې ښه ګڼو موږ ته پاسو جي د کوم ځای نه رالی څنګه یې ښه یې طبیعت دی ښه دی او دا خو دې غټ کار وکړو دا دې وکړو هغه نه او ورته وایي ښه او بیا په خپل مونځ ودرېدو دی ورته بیا وایي زه جبریل یم خو په انساني شکل کې راغلی خو خپل تعارف ورسره کوي چې فرشته یم ګورئ او ورته بیا وایي ښه ټیک ده صحیح ده بیا نیت وتړو یعنی مقصد ته نه څه و چې زه کوم ذات ته ولاړ یم نو د هغه ذات ته بندې په دې ځای کې راته یو خبره بله یاده شو بیا راته ګیرېږي وایي یو یهودي چې کوم دی نو هغه یو پیره د مسلمانانو محفل ته راغی او تپوس یې ترېنه وکړو د پیغمبر علیهم السلام په زمانه کې د هغوی د وفات نه پس علي رضی الله تعالی عنه ژوندی و وی هغه ته وی چې زما یو سوال دی خلکو ته وی مسلمانانو ته وی زما یو سوال دی په سړو دماغو یې واورئ او ما له جواب راکړي او زه ګورې جواب در راغلی یم زه ستاسو د سوال ریاکشن لا نه یم راغلی چې الله واحد لا شریک دی دا خو منې او الله هر یو څه پیدا کوي تاسو په خپله باندې په قرآن کې وایي دا آیات ما تلاول نه د دې آیات تصدیق وکړئ چې ان الله علی کل شیء قدیر دا په قرآن کې شته ټول ورته وي دا خو شته
ان الله علی کل شیء قدیر خوشتا نو پاری اوسې قدرت لري کنه نو او نو الله خو بدیم قدرت لري چې نور خدایان پیدا کی بس خلک ورپسې را پاسېدو هغه ته نه مال د سوال جواب راکې ما تاسو ته لاول نه ووایي چې ما ته بدې باندې ریاکشن نه کوئ چې تاسو دا منئ چې هر څه کولی شي نو خدایان هم پیدا کولی شي نو خدایان هم پیدا کولی شي نو اوس په دې کې مسله دا وه چې که هغوی ورته وایي چې نه نور خدایان نه شي پیدا کولی نو د الله د طاقت نفي وه او که وایي چې او خدایان پیدا کولی شي نو بیا د هغوی د بوتانو چې کوم دی نو ثابتېدلو چې بس زمونږ دا بوتان هم پیدا کړي دي که نه که هغوی ورته وایي چې الله پاک نه نور خدایان نه شي پیدا کولی نو خو مقصد دا دی چې د الله د طاقت نفي دې وکړه د الله د شان او د ذات خلاف ده هغه وایي چې او بالکل پیدا کولی شي نو مقصد دا دی بھائی زمونږ دی پیدا کړي دي که نه چې مونږ ورسره دویم ګڼو خلک په دې کې حیرانو چې دوی به مونږ څه جواب ورکړو بس هغه ته یې وایي راځه د دې مونږ سره حل شته او ته وایي نه ماره دلته کې جواب راکړې بس وایي دلته کې جواب یې خدا دی بس یې دې سنګسار کو په دې ځای باندې هغه ورته وایي ما خو به سنګسار کوې خو یو مسله به راته جوړه شي زما به یو لویه ډله پیدا شي او ورته وایي د یهودیان دومره چالاک خلک دی زما به یو لویه ډله پیدا شي چې بایي دغه شان دی دا یو سړی و د مسلمانانو نه تپوس کړی مسلمانانو وله جواب نه ورکړی او دا سړی خو ډېر لوی عالم و نو زما په قتل کې به تاسو ته مسله جوړه شي ده سره څه چلو یو بابا پاسېدو هغه ورته وایي د ده مسلې حل ما سره شته وی راځئ چې علي رضي الله تعالی عنه له ورشو هغه نه به تپوس وکړو چې لاړ علي رضي تعالی عنه کور نه هغه چې ته په کار وته چې واپس راغی خپل کور خوا کې ګڼه ولیده راځي ته وایي څه چل دی څه مسله ده هغوی ورته وایي دغه شانتې دا سړی راغلی دی او دی وایي هغه ورته دی ما ته به خپله ووایي ودرېږه هغه ورته وایي چې زه د دې نه تپوس کوم چې ان الله علی کل شیء قدیر د قرآن آیت دی وی دی وایي چې دی نو یې چې د الله قدرت منئ نو خو الله خدایان هم نور پیدا کولی شي هغه ورته وایي دا خو بلکل سمپل غونته سوال دی سمپل جواب دی وی په دې کې څه دي وی بلکل پیدا کولی شي چې الله کم یو څیز پیدا کوي نو خو د الله مخلوق دی که نه اخو الله پیدا کړه که نه د الله برابري خو نه شي کولی خو د الله مخلوق دی وی په دې کې څه دي الله په هر یو څیز قادر دی خو چې هغه نوې خدایان پیدا کوي نو هغه به دغه د انډر د لاندې هم د هغه مخلوق هغه ورته بس ما ته کلمه ووایه بس وی ما ومنله وی خو دا راته ووایي تاله د علم درکړی چا دی او ستا د علم حاصل کړی څنګه دی ستا دې ته دا ذهن ورسېده څنګه په دې باندې خو ما ډېر خلک ګمراه کړو چې بایي چې پیدا شو نو خو د هغه نه په طاقت کې د هغه نه په قوت کې کم شي که نه نو هغه به هم د هغه مخلوق وي هغه به د هغه په مخلوق کې راځي نو د هغه مخلوق ته سجده روا ده چې تاسو بوتانو ته سجدې کوئ هغه د هغه مخلوق دی هغه پیدا کړی دی اعلی خو هغه دی خو د علم تعالی څنګه هغه ورته وایي ما له پیغمبر علیهم الصلاة والسلام خپلې لاړې په خوله کې راکړي دا د هغې د لاړو برکت دی د دې دپاره ما محنت نه دی کړی دا الله پاک ماله یو دین دی بس دا د الله ر طرف نه ما باندې یو رحم دی یو احسان دی الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په دې د خبره مې چې کوم دی نو د هغه سړي په نیکبختیا او بدبختیا کې کوله بل طرف ته وړېدم بس وی هغه جبرئیل علیه السلام ورته وایي چې تا سره مې ډېر ضروري خبره ده ته خو دومره عبادتونه کوې خو ګورې د الله پاک په لیسټ کې په لوح محفوظ کې ته بدبخت دی بیا ورته وایي چې الحمدلله جبرئیل علیه السلام بیا ریان شو ورته وایي چې ته کښېنه ته زما خبره واوره که نه زه درته وایم چې په لیسټ کې ته بدبخت دی بیا هغه ورته بیا وایي چې الحمدلله بیا هغه وایي چې که ده ونرېد دې پوهه نه شه په خبره باندې دا خو د ده لپاره یو داسې خبره ده چې دا خو ډېره د افسوس ده او دې پې شکر وباسي ورته یې وایي چې زه راغلی ما زه جبریل یم زه ستا ملاقات له راغلی ما د خدای بنده ته دومره ځان کړی خو دا څه عمل داسې کوي چې د الله پاک په کتاب کې ته بدبخت دی وی هغه ورته وایي چې ستا ټولې خبرې ما واورېدې خو الحمدلله نو هغه ورته وایي چې په څه باندې الحمدلله وي وی چې شکر دی الله خو خپل بنده حساب کړی مه که نه لیکلی خو یم ډېر خو الله پاک اړو د سره بندګان حسابوي نه الله وی زما بنده خو هغه دی چې ما مني او زه دې نه رضا یم هغه زما بنده دی الا
عبادنا المخلصین راغلی دی زما بندگان. او الله پاک بار بار ویلی چې زما بندگان هغه دي چې په هغې له به زه جنت ته بوځم. نو دا چې د کومو په باره کې جنت ته نه بوتلو حکم دی، نو دا خو بندګان دي. نو الله پاک تا ته خدا ویلی دی چې دا زما بنده دی که نه، زما نوم یې خو لیکلی دی، ما له خدا هم ډېر شی ده چې لا زه الله پاک د الله مخلوق یم او الله پاک لا زما نوم لیکلی دی. جبریل علیه السلام خاموش دی کې ورته وی غیبي آواز راغی چې جبریله بس د دنه راشه لوح محفوظ کې تماشا وکړه او بیا ورله لاړ شه. جبریل علیه السلام واپس لاړ چې وی کته نو هغه ته هلته لیکلی شوي وو چې سعید نیک بخته. بیا ورته چې خدای پاک په دې راز باندې پوه نه شوم. وی هغه ورته وی چې ګر چې دې بدبخته ما لیکلی خدا زما دوره شکرګزار بنده دی چې دی زما په هغه حکم باندې په هر یو حکم باندې منوعن دی عمل کوي او دی زما هره فیصله مني. دا نه وایي چې یاره بس الله پاک یو زه لیدلی یم، نه، دا د ده دغه شکر په وجه ما دی د بدبختو نه اوچت کو په نیکبختو کې مې ولیدو چې دی وایي بس د الله بنده یم، نور د الله خوښه ده، زما دغه کار دی، زه به ورته سجده لګوم، زه عبادت کوم په الله باندې، زما زور خو نشته چې الله پاک ما کم طرف ته اړي، هغه د الله خوښه ده. نو ده زما په خوښه باندې خوښه وکړه، په دې وجه دی زما په نیکبختو انسانانو کې شمار شو. او مونږ څه کوو؟ مونږ کوشش قدریم نه کوو، مونږ له هر څه راکوي، مونږ یې کم حد ته رسول یو او د هغې نه باوجود مونږ په هغې ناشکره یو. نه 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 زما نه خو نه عمران خان جوړ کړو، نه رانه زرداري جوړ کړو، نه رانه نواز شریف جوړ کړو، ولې هغې هم بنده دی. او لکه د علیزر خان بابا په شان دې بچې کم دی وایي ولې هغې بنده دی، ولې زه یې بنده کېیم. الله وی څوک چې زما حکم ومني، زما فیصله ومني، نو ما ته څه ګران دي. د هغه که هر څومره چې کم دی نو ګناه ده، که د هغه هر څومره چې کم دی نو پوزیشن خراب دی، خو چې کله هغه وایي بای د الله نه علاوه زما څه دي، زما دا کار دی او د الله پاک دغه کار دی. الله پاک که ما بدبخته کولی شي، نیکبخته مې جوړلی شي. الله وی زما بنده شي، زما حکم یې ومنو او زما هر څه منوعن کړو، بس زه نیکبختو ته اړو ما. نو دا شکر ګورې د انسان دپاره یو ډېر لویه مرتبه ده چې انسان په هر حالت کې د الله شکر ادا کوي. الله پاک ته حالت بدلول څه دي. الله پاک وی پیغمبر علیه السلام ابراهیم علیه السلام ورته وی نه مایوسي دا د بېلارې خلکو کار ده، نو مطمئن شه چې هغوی وله زیرې ورکړه چې بھائی موږ خو پس د هغې نه تېنه تپوس وکړو چې قال فما حسبكم ایها المرسلون، نور هم څه میشن دی، ما پورې خو رالی، اوس هم نور څه میشن دی. چې کله مطمئن شو د هغې نه پس یې دې نه تپوس وکړو. نو قالو ای ورته وی انا ارسلنا الى قوم مجرمین، موږ روان یو په طرف د یو قوم د مجرمانو، الا آل لود، مگر علاوه د خاندان د لوط علیه السلام نه. بل ځای کې تفصیلي خبره د دې راغلی، دلته کې الله پاک صرف اشاره کوي چې یعنې موږ د لوط علیه السلام قوم پسې روان یو، خو لوط علیه السلام به ترېنه بچ کوو. انا لمنجوهم اجمعین، هغوی به ترېنه ټول خلاصوو. هغوی څو کسان؟ 3 کسانو. وی لوط علیه السلام باندې صرف 2 کسانو ایمان راوړی، یو لوط علیه السلام په خپله باندې و او 2 لوڼه چې په ایمان راوړی و. نو په 3 باندې دا چې کوم دی نو زمونږ د فقې یو مسله ده، زمونږ دغه د فقې او زمونږ د صرف و نحو یو مسله ده چې په دې باندې چې کوم دی نو په 3 باندې اطلاق د جمع کېږي. نو په دې وجه الله پاک د جمع صیغه راوړه، اجمعین. 3 تنه و ټول ټاله، 2 لوڼه وې، یو نوح علیه السلام لوط علیه السلام وی به خلاصو، الا امراته قدرنا، خو بیبي به یې وروستو پاتې کېږي، انها لمن الغابرین، بېشک هغه قوم سره شاملېدونکې ده. او ولې قوم سره شاملېدونکې وه؟ د قوم په شانتې ونه، عمل یې خراب نه و، خو منافقه وه. د خپل قوم دپاره به یې چې کوم دی نو هغوی ته اطلاع کوله، بل د خپل قوم په کار باندې به خوشحاله و، د هغوی صرف سایډ به یې کو، په هغه سایډ باندې الله پاک هغوی سره ملګرې کړه، نور عمل یې خراب نه و. خو چې کله به د ورځې مېلمانه رال لوخړه به یې وکړه چې قوم ته پته ولګي چې مېلمانه راغلي دي لوط علیه السلام، ځکه چې د ورځې لمبه نه ښکاري او د شپې به یې اور بل کړو، ځکه چې لوخړه نه ښکاري لمبه به یې وکړه. الله پاک وایي همې هغوی سره ور شامله کړه.
قال انکم فلما جاء آل لوط المرسلون کله چې هغوی راورسېده فرشتې لوط علیهم الصلاة والسلام ته قال لوط علیه السلام ورته انکم قوم منکرون تاسو خو ناشنا غونته کې خلک یې زه پیژنم نه تاسو ما سره دومره په صحیح طریقه باندې میلاو شوی زما کور ته ډارې کړالې او زه پیژنم نه در باندې د سفر آثار شته ناشنا غونته کې خلک یې قالو هغوی ورته بل جئناک بما کانوا فیه یمترون پس د هغې نه یې ورته دا خبره وکړه چې هغه ټوله خطره تېره شوه چې هغه وروستو تقدیم تاخیر دی پکې وروستو را روانه ده چې هغه قوم یې څه عمل کوو د هغې نه پس ورته هغوی وویې لوط علیه السلام موږ هغه عذاب راوړی دی چې ستا د قوم پکې شک دی واتیناک بالحق بل ستا نبوت هم حق دی وانا لصادقون بېشکه چې موږ رښتوني یو چې دا تا چې کوم نبوت راوړی دی دا تا چې کوم احکام راوړي دي دا بالکل صحیح دي فاسر باهلک بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد خپل دی قوم لره یعنی دا خپل چې پتا باندې چا ایمان راوړي دي دا دوه درې تنه دي په یو حصه د شپې کې وباسه او په خپله ورپسې روستو ځه چې دوی ستا نه مخکي خو ګوري به نه ګوري یو کس هم وروستو خپل قوم ته به نه ګوري وامضو حیث تؤمرون او زه لکه څنګه چې راته الله حکم وکړو وقضینا الیه ذلک الامر او دا خبره وره لوط علیه السلام چې الله فیصله کړې ده د دې کار چې ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین چې د دې قوم به زه بیخ وباسم په سبا کې فیصله شوې ده نور پکې څه کېږي نه ولې هر یو پیغمبر هغه چونکې روحاني پلاري د خپل امت نو هغوی وایي چې هسې نه لوط علیه السلام په دې وخت کې رانه چې تاسو سوال وکړي چېرې الله ته ووایه چې لږ مهلت ولا ورکړه داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه هغوی ورته وایي نه لوط علیه السلام ګورې یو خبره واوره چې فیصله شوې ده عذاب فیصله شوې ده د عذاب د درکېدو خبره به نه کې خو ته ځان وباسه او د سبا په وخت کې دی الله پاک چې کوم دی نو په خپل قهر باندې وښونکي دي نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ستا دپاره پکې یو ښکاره حوصله افزایي دا ده چې الله پاک په خپلو انبیاو باندې امتحانات لوی راولي خو ګورې یوازې پرېږدي نه عزت همیشه د الله د نیکانو بندګانو وي نو که پیغمبر دی که د پیغمبر وارثه دي او که د پیغمبر امتیان دي نو چې کله د الله په دین باندې کلک شو نو آخري عزت به الله پاک هغوی له ورکوي هغوی دې مایوسه کېږي نه صرف د هغوی هغه مخالف چې دی الله پاک د هغوی د عذاب سیوا کولو دپاره بعضې وخت کې ظالم له لږ مهلت ورکړي لیکن ظالم د الله د سزا نه بچ کړي بسم الله الرحمن الرحیم ونبئهم عن ضيف ابراهيم بیان کدی تا واقعات ملمنو د ابراهیم علیه السلام اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما کله چې د ابراهیم علیه السلام محفل ترالو نو سلام یې وکړو قال ابراهیم علیه السلام ورته انا منکم وجدون زما ستاسو نه یره کېږي قالو هغوی ورته ویې لا توجل یریږه ما انا نبشرک بغلام علیم بېشکه موږ تعالی زیری درکوو په یو هلک پویه سره قال ابراهیم علیه السلام ورته بشرتمونی علی تاسو ماله په داسې وخت کې زیری راکوئ ان مسنی الکبرو چې ما ته ډېر بوډاوالی رسېدلی فبما تبشرون څه کیفیت او څه حالت به یې د دې زیري قالو هغوی ورته بشرناک بالحق زمونږ زیری رښتونه دی فلا تکن من القانتین ته مایوسه کېږه ما قال ابراهیم علیه السلام ورته وی ومن یقنط من رحمت ربه څوک چې د رحمت د رب نه مایوسه شو الا الضالون خو بېلارې به وي قال وویل ورته ابراهیم علیه السلام فما حدکم ایها المرسلون بل بکم خوازه ایلیگلو شو سمیشن مو دی قالو هغوی ورته وی انا ارسلنا الى قوم مجرمین موږ الله را لیږلي په طرف د قوم د مجرمانو الا آل لوط خو محفوظ به پاتې کېږي لوط علیه السلام او د هغه خاندان انا لمنجوهم اجمعین موږ به ټول نجات ورکوو الا امرأته قدرنا خو بیبي د هغه شمېرلی شوې ده د قوم سره انها لمن الغابرین وروستو به پاتې کېږي فلما جاء آل لوط المرسلون هر کله چې لوط علیه السلام ته ریږلې شوې فرشتې رالي قال هغه ورته وی انکم قوم منکرون یو ناشنا غونته کې مخلوق یې یو ناشنا قوم یې یعنی نوې میلمانه یې قالو هغوی ورته وی بل جئناک بما کانوا فیه یمترون بلکې لوط علیه السلام موږ هغه عذاب راوړی دی چې ستا د قوم پکې شک دی واتیناک بالحق ستا نبوت حق دی وانا لصادقون بېشکه موږ هم رښتیا وایو ستا تصدیق کوو فاسر باهلک بقطع من الليل وباس خپل اهل لرا مؤمنانو لرا په یو حصه د شپې کې وتبع ادبارهم رستو ورپسې
ځا ولا یلتفت نه دي ګوري منکم تاسو کې احد یو کس هم رستو ومزو او ځای حیث تؤمرون څنګه چې راته طریقه ښوولې کېږي وقضینا الیه ذلک الامر بېشکه د دې په باره کې دا فیصله شوې ده چې ان دابر هؤلاء چې بېشکه جړې د دې کسانو به مقطوع ویستلي کېږي مصبحین په وخت د سبا کې ونبئهم